چې ملګرو دا کلیپ ډېر خوندور دی، تاسو یې وګورئ که نه چې دا به کم وطن وي، کم ځای به وي. د مونځ په وخت کې دوی دغه پلیکس لګولی دی، د پاسه پې لیکلي چې مونځ قایم کړی، کوم چې د الله حکم دی اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ځای په ځای قرآن کې، او بیا ورپسې لاندې دا لیکلی شوي دي چې دا وقفه یعنې دغه وخت د مونځ دی، که تاسو مونږ نه سودا کوئ، کاروبار څه اخیستل خلاصول کوئ، نو مونځ نه پس به راځئ. نو دا ډیره خوندوره خبره ده، او دغه اصلي اسلام دی او دغه شریعت دی. الله دې وکړي چې په ټولو اسلامي ملکونو کې دغسې یو ترتیب جوړ شي، خو تاسو به هم دغسې نه تېرېږئ. تاسو ما ته خامخا په کمنټ کې دا وایئ چې دا کم وطن دی، کم ځای دی چې دغلته الله جل شانه داسې یو نظام راوستلی دی چې هغه صحیح اسلامي او محمدي نظام دی. ځکه دا د صحابو یاد مونږ تاسو سره تازه کوي که نه. صحابه کرامو کې هم دغه ترتیب به چې کله به د اذان به وشو، د مونځ وخت به شو، ټول کاروبارونه به یې په ځای باندې پرېښودل. دا نه و چې دوکان رابند کو، تالې ولګو، شټر راښکته کو، دا وکو هغه وکو، د هغې نه پس نه، هر څه به یې په ځای پرېښودل او د الله طرف ته به ورغله. ځکه الله د طرف نه یو پیغام مونږ تاسو سره دی چې حی علی الصلاة راشئ مونځ طرف ته، حی علی الفلاح راشئ د خلاصي ځای ته. نو خلاصې حقیقي خبره او صحیح خبره دا ده چې خلاصې دا صرف د الله په یاد او د الله په عبادت کې په مونځ کې دی. په دې کې نه دی چې یاره کاروبار وکړم، پیسه وګټم، مال دولت وګټم، دا وکړم هغه وکړم، په دې کې خلاصې نشته دی. چې مونږ تاسو خلاصیږو او فلاح او کامیابي حاصلو دا په مونځ کې ده. نو لکه مونږ ګورو زمونږ ستاسو نن سبا د دې ملکونو څه حالات دي چې په خپل دکان کې هم څوک محفوظ نه دي. بیا د الله هر چاته دغسې یو نظام ور نصیب کړي چې د مونځ په وخت کې دکان بندولو ته هم ضرورت نشته، بس یو پلیکس ولګوه، یو نشاني ولګوه چې څوک راځي چې بس د مونځ وخت دی، ته بېغمه لاړ شه، خپل عبادت وکړه، خپله فریضه ادا کړه، د هغې نه پس راځه. نو دا د الله یو ډېر لوی احسان دی، او الله دې نور هم ورته استقامت ور نصیب کړي، او په ټولو اسلامي ملکونو کې د الله جل شانه دغسې امن، دغسې د دین او د اسلام نظام راولي چې هلته کې د هر چا مال، جان، عزت دا محفوظ وي. سبا مونږ ګورو هیڅ څوک محفوظ نه دي. تاسو ګورئ دا ټول د دین اسلام نه لرېوالی دی. کله چې یو نظام کې اسلام وي او د قرآن نظام وي، اسلامي نظام وي، نو هلته کې بیا څوک دا جرأت نشي کولی چې هغه څوک بې ځایه قتل کړي، بې ګناه قتل کړي. دغسې څوک جرأت نشي کولی چې د چا مال حذف کړي، د چا مال باندې ډاکه واچوي، په چا باندې ظلم زیاتی وکړي. نو الله دې وکړي چې دغه نظام الله د د استقامت ور نصیب کړي، او په ټولو اسلامي ملکونو کې د الله دغسې امن او د خوشحالۍ نظام راولي چې هلته کې هر سړی، هر هیوادوال هغه محفوظ شي او هغه ته عزت حاصل شي.